شهید دا ډیره اوچته درجه ده. د اولې قطرې وینې سره ټول ګناهونه معاف کړي. چې څرنګه وینه تویږي د جنت والا مقام ورته ښکاري. د هر انسان روحه ملک الموت اخلي، اور شهید روح الله په خپل باندې اخلي. دا شهید لوی مقام دی. انبیاء علیهم السلام ته په خپل نبی علیه السلام ته الله ته فرمایي انک میت تمړي، خو قرآن فرمایي شهید ته مړی مه وایي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، شهید ته مړ نه وایي. او یا خور هغې ته الله په نکاح کې ورکوي. او دا اویا کسان شفاعت الله د هغې قبلوي. او په ورځ د قیامت به روان وي، د هغې په اوږې باندې به ټوپکه یا توره وي، د هغې نه به وینې څاڅي. هر یو پیغمبر به هغه له لاره ورکوي، تر دې چې ابراهیم علیه السلام به لار ورکوي. شهید دومره مقام. یو لوی عالم دی په مکې کې دننه مړ شو، حرم کې د جمعې ورځ ده، د عرفې ورځ ده، غسل یې کړی دی، سوچه لباس کاټن یا اغوستلی دی. شریعت څه وایي؟ دا بهر کې شریعت اعلان کوي کفن ور واچوي، دا سپین کاټن ور نه لري، غسل ورکړي، جنازه ور باندې وکړي. خو یو مجاهد دی، میاشت دو میاشت د هغې غسل نه دی کړي، په یو مقعد سنګر باندې ولاړ دی. اچانک ګولې راغله، ولګېدو، په وینو کې بدن لید پید دی، خاورو باندې خړ دی. شریعت دا وایي چې دا خاوره ورنه مه پاکوه، دا وینه ورنه به نه پاکوي، د هغې بدن به نه ګوري، په همدې جامو کې کفن ورکوي، غسل به نه ورکوي. جنازه اکثر امامان فرمایي جنازه ور باندې مه کوي. څه وجه ده؟ چې کله ته شهید له ولاړ وي څه وایي؟ اللهم اغفر لحینا ومیتنا، یا الله زمونږ دې مړي ته بخښنه وکړي. قرآن فرمایي شهید ته مړی مه وایي. څرنګه ته ورته مړ وایي؟ بله جنازه را دې لپاره کوي چې د هغې ګناه معاف شي، او د اولې قطرې وینې سره یې ګناه معاف ده. نو ولې جنازه کوي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي جنازه پکار ده. څه وجه ده؟ وجه دا ده چې د دې دومره لوی مقام دی، د دې ګناهونه خو معاف دي، خو د دې وجې نه د جنازې کوونکو ګناهونه به معاف شي. شهید جنازه ځکه کوي چې نورو خلکو له ته دعا کوي، په الله باندې بخښي، او د شهید د وجې نه به ته معاف کړي. نو ځکه الله فرمایي